أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيو خبركوما چې کوم مرګره ناس چې نو ټیپ ټیپ هم کوي او شیرینګ هم کوي چې مرګري راشي سیدا سبق شروع کو بیا دغه دوران کې خبرې نشو کولای. بسم الله الرحمن الرحيم. منګه چونکی قاعده شروع کړي تقریبا لس 15 سورې وشوي او د هغې کې منګه دا سبقونه ویلي دي. دا لومبی سبق چې دا منګ ویلی دی سبق نمبر 1 حروف هجا صحیح شوه. نو کم مرګري چې خواهشمند دي نوي مرګري راغلي هغوی کتل غواړي نو هغوی د مثال په طور په ټیک ټاک کې هم لږ لږ شته او زما د یوټیوب چینل دی د مرګري لاندې به کمنټس کې تقریبا لیکلی به دغه کمنټس کې راغی نو دا مرګري هلته لاړ شئ او چینل هم سبسکرایب کړئ او دغه وکړئ. هلته ټول سبقونه تقریبا موجود دي انشاءالله. نو بیا به چې کم سبقونه مثال مونږ پرون ویلي دي یا بل ورځ ویلي دي یا نن وایو نو هغه سبقونه به ستاسو په ذهن کې ښه په اسانه باندې انشاءالله تعالی که خیري هغه راشي صحیح ده. نو مونږ دا سبق په دې کې مونږ په هر یو لفظ مثال دوه درې لفظونه مونږ د ورځې ویلي دي. هر یو لفظ د کم ځای نه ادا کېږي د کم مخرج نه ادا کېږي د کم ځای نه ادا کېږي هغه مونږ ټول ویلي صحیح شوه. د ټول نه اهمه خبره چې دا د هر حرف دپاره 3 شیزونه هغه ضروري دي. د هر حرف دپاره 3 شیزونه ضروري دي. د هر حرف دپاره 3 شیزونه هغه څه دي ضروري دي. یو د هغې نوم زده کول، یو د هغې شکل زده کول، یو د هغې آواز زده کول صحیح ده. نوم او شکل او آواز. نوم او شکل به تقریبا منګه ټولو له انشاءالله تعالی که خیر راځي او آواز دی نو د آواز دپاره موږ دا قاعده شروع کړې ده. په دې قاعده کې موږ وایو چې یاره دا حرف د کم دی نه ادا کېږي، د غاښونو د کم دی نه ادا کېږي، د ژبې د کم دی نه ادا کېږي، د مرۍ د کم ځای نه ادا کېږي. دا حرفونه ټول مونږه ښودلي دي چونکې چاته یي نو هغه یوټیوب لاړ شي هلته زده کوي صحیح ده. بیا چونکې اوس مخارج دي نو کم مرګري نه وي هغه به انشاءالله په دې مخارجو کې هم زده کړي. څه مسله به انشاءالله نه وي چې لږ محنت مونږ کوو او لږ محنت هغوی کوي نو انشاءالله تاسو هم زده کوئ مونږ به هم زده کوو. څه کمی به مونږ کې وي څه کمی به تاسو کې نو هغه کمی به د یو بل نه وباسو چې کم مرګري مثال کمزوري مونږ کې به هم څه غلطیانې په تاسو کې به هم څه غلطیانې نو د یو بل نه به هغه غلطیانې کمزوري وباسو صحیح ده. ها بسم الله الرحمن الرحیم. سبق نمبر 3 کې مونږ ویلو چې سبق نمبر 3 مخارج الحروف. مخارج الحروف نو مخارج څه ته وایي او حروف څه ته وایي. نو حروف د حرف جمع ده او مخارج د مخرج جمع ده. چې مخرج یو ته ویلی شي او مخارج چې دي دا ډیرو ته ویلی شي. لکه مثال په طور یو شیز دی هغه مونږه یو نه دوه کوو یا درې کوو یا څلور کوو نو هغه جمع جوړیږي. او چې یو دی نو هغې ته به موږ څه وایو مثال دا پنسل دی نو دې ته موږ پنسل وایو او چې ډېرې نو هغې ته موږ څه وایو پنسلې صحیح شوه. نو دقه شانتې موږ به دقه شان یو مخرج ته مخرج وایو او چې ډېر مخارج لکه 2 3 4 5 6 17 پورې مخارج دي نو ټولو ته موږ څه وایو مخارج به وایو صحیح شوه. او حروف د حرف جمع ده. حرف یو ته وایي حروف د 2 3 4 5 چې بره جمله جوړیږي هغې ته حروف ویلی شي صحیح ده. مخکې د قاري صاحب وایي مخارج د مخرج جمع ده. مخارج د مخرج جمع ده صحیح ده. نو تاسو ته ما وویل چې مخارج د څه جمع ده د مخرج جمع ده. اوس مخرج څه ته ویلی شي نو مخرج چې څه ته ویلی شي هغه مخکې د قاري صاحب تاسو ته ښیي. مخرج ویلی شي د حرف د راوتو ځایګي ته. د کم ځای نه چې حرف راوځي یو حرف مثال په طور حمزه ها چې د کم ځای نه راوځي د حمزه ها مخرج دی د مرۍ د آخر نه نو د مرۍ آخر چې ده د دې سره مخرج دی صحیح ده. دا د حمزه ها مخرج څه دی د مرۍ آخر د دې مخرج دی صحیح ده. نو مخرج څه دی دغه مخرج دی نو د څه ویلی شي مخرج ویلی شي د حرف د راوتو ځایګي ته. د کم ځای نه چې یو حرف 2 حرفونه راوځي 3 حرفونه راوځي هغې ته څه ویلی شي هغې ته مخارج ویلی شي. څه ورته ویلی شي مخارج ورته ویلی شي صحیح ده. نو دلته تاسو ته ووایي چې مخرج ویلی شي د حرف د راوتو ځایګي ته. د کم ځای چې حرف راوځي هغې ته مخرج ویلی شي. ټول مخارج ولس دي. اوس حروف هجا چې دي هغه
ټوټل 29 حروف دي. دلته مخارج چې دي هغه څه دي 18 مخارج دي. دا ولې چې په یو مخرج کې 2 حرفونه 3 حرفونه دا یو ځای کړي د هغې د وجې ټول مخارج چې دي هغه څو دي 18 دي. نو موږ بیا پرون ویلی مخرج نمبر 1 مخرج نمبر 1 الف واو یا مده دا بریکټ کې چې کوم مده ده نو دا څه شی دی دا مده ده نو دا به د الف مده سره هم لګو د واو مده سره به هم لګو او د یا مده سره به د یا سره به هم لګو مده. نو څنګه وایو دا مخرج به داسې یادو نه صرف به دا داسې یادو چې مخرج نمبر 1 الف واو یا مده ادا کیږي د خولې د خالی زینا. صحیح ده دا مخرج به صرف داسې یادو. کنو بیا ستانه څوک تپوس وکړي چې الف مده واو مده یا یا مده دا څه شی دی نو ته به بیا دا ووایې مخرج نمبر 1. صحیح ده چې الف مده هم دا شی دی واو مده دا دی یا مده دا دی. نو دا مده به د درې وانو سره لګو. صحیح ده خو یادو به څنګه چې مخرج نمبر 1 الف واو یا مده ادا کیږي د خولې د خالی زینا. نو د خولې خالی کم ځای دی د خولې خالی هغه ځای دی کم ځای چې انسان دا جبه ده لکه مثال دا زما جبه ده دا پاسه تالو دی نو دې دوانو منځ کې چې کم ځای دی د دې دوانو ځایګون نه چې دی دا درې وانه حرفونه ادا کیږي الف واو یا مده الف واو او یا مده. صحیح ده ها اوس مخې ته راشو موږ پرون دا تعریف 2 ورځې تقریبا وي خو په دې کې بعضې مرګري چې دي هغه نوي دي. صحیح ده نو اوس الف مده څه ته وایي واو مده څه ته وایي او یایي مده څه ته وایي. نو موږ پرون دا تعریف کړی دی چې الف مده چې الف په خپله خالي وي مخې د حرف باندې زبر وي. مخې ته چې کوم حرف دی هغه به موږ نه زبر ګورو نه به زیر ګورو نه به پیش ګورو هېڅ به هم نه ګورو مخې ته به صرف په څه ګورو په دې حرف باندې چې کوم زبر دی دا به ګورو. الف خالی وي مخې د حرف باندې څه وي زبر وي دې ته الف مده ویلی شي. صحیح ده واو ساکن وي مخې د حرف باندې پیش وي دې ته واو مده ویلی شي. واو ساکن به ګورو مخې ته چې کوم حرف دی دا به نه ګورو چې دا الف دی دا با ده دا تا ده دا ثا ده د یا پورې هر یو حرف دا حرف به نه ګورو صرف په دې باندې به پیش ګورو دا به څه شی شي واو مده واو ساکن مخې د حرف باندې پیش واو مده. صحیح شوه. اوس یا مده څه ته وایي چې یا ساکنه وي مخې ته چې کوم حرف دی د هغې د لاندې زیر وګورو نو آیا د لاندې زیر شته که نشته نو دا به صحیح دا به یایي مده دی. الف مده چې الف خالی وي مخې د حرف باندې زبر وي الف مده واو مده واو ساکنه مخې د حرف باندې پیش وي واو مده یا ساکنه یای مده یا ساکنه مخې د حرف د لاندې زیر وي دې ته څه ویلی شي یای مده. صحیح شوه. نو دا شو الف مده واو مده او یای مده په مخرج نمبر 1 کې دا به یاد ساتئ مخې ته به هم انشاءالله راشي او دلته صرف ځان سره په ذهن کې یاد وساتئ چې الف مده څه ته وایي واو مده څه ته وایي او یای مده دا څه ته وایي. صحیح ده نو الف مده بیا ته الف مده هغې ته ویلی شي چې الف خالي وي مخې ته حرف باندې زبر وي لکه با الف زبر با. واو مده هغې ته ویلی شي چې واو ساکن وي مخې د حرف باندې پیش وي لکه حمزه واو پیش او. صحیح ده. اوس یای مده څه ته ویلی شي چې یا ساکن وي مخې د حرف د لاندې زیر وي لکه حمزه یا زیر ای. صحیح شوه. نو دا درې حرفونه شو دا د مخرج نمبر 1 کې چې کوم الف واو یا مده راغلی دی نو د هغې مطلب دا شو چې موږ الف مده واو مده او یای مده دا درې واړه څه کوو دا وپېژنو. راځئ خپل میک ډایرک بندوئ ښه. صحیح ده نو موږ به دا وپېژنو چې الف مده واو مده او یای مده دا موږ وپېژندو نو موږ ته به اسان وي. صحیح ده نو بیا درته وایم برګري پکې نوي رالو الف مده واو مده یای مده چې الف خالي وي مخې د حرف باندې زبر وي الف مده لکه با الف زبر با. واو مده چې واو ساکن وي مخې د حرف باندې پیش وي نو دا به صحیح واو مده لکه حمزه واو پیش او. او یای مده چې یا ساکنه وي مخې د حرف باندې مخې د حرف د لاندې زیر وي لکه حمزه یا زیر ای. صحیح شوه. نو دا الف مده واو مده او یای مده د مخرج نمبر 1. صحیح ده مخرج نمبر 1 الف واو یا مده ادا کیږي د خولې د خالی ځای نه. نو زه اوس تاسو ته پوښتنه کوم چې الف مده څه ته وایي نو ته به وایي چې الف خالی وي مخې د حرف باندې زبر وي هغې ته الف مده ویلی شي. واو مده څه ته وایي چې واو ساکن وي مخې د حرف باندې پیش وي هغې ته واو مده ویلی شي. یای مده څه ته وایي چې یا ساکن وي مخې د حرف د لاندې زیر وي هغې ته یایي مده ویلی شي. صحیح شوه.
بیا موږ ویلو مخرج نمبر 2 همزه ها ادا کیږي د مرای د اخر نه. همزه ها ادا کیږي د مرای د اخر نه. دا یو نقشه ما تاسو دا نقشه زموږ سره، نو دا نقشه دا توره چې تاسو ښکاري دا جبه ده او دا په کته زمونږ مرای ده. د کم چې دغه نه د سړی خوله وازه کې د هغې نه په کته چې کومه دا مرای ښکاري نه ښکاري، دا ټوله مرای ده. صحیح ده. د دې نه دا شپږ حرفونه ادا کیږي. نو دې مخارج به مونږ اوس وایو. صحیح ده. مخرج نمبر 2 همزه ها ادا کیږي د مرای د اخر نه. مرای اخر چې کوم موږ به خپل مرای ګوته کی دلته پکې د اډوکه غونته د سوریه غونډه ځای دی، دغه نه پکته دا دوه ټکی ادا کیږي، دوه حرفونه. همزه ها همزه ها ادا کیږي د مرای د اخر نه. مخرج نمبر 3 عین ح عین ح ادا کیږي د مرای د مینز نه. د مرای د مینز نه. د مرای مینز کم دی؟ د مرای مینز د مرای د اډوکه چې کم دی بار د چې کم اډوکه راوته ادینه لکته دغه د مرای مینز دی. د دینه بس ادا کیږي همز عین ح عین ح عین ح خویا بوایو. صحیح ده. عین ح. مخرج نمبر 3 عین ح ادا کیږي د مرای د مینز نه. مخرج نمبر 4 غین خ. وس په دې دوانو مخرجونو کې فرق څه دی؟ په دې دوانو کې مخرجونو کې فرق دا دی چې په دې باندې د پاسه ټکی دی، دا یو ټکی دی. صحیح ده. او په دې دوانو باندې نشته. نو چې په کم دوانو باندې نشته دی نو دا د مرای د من نه ادا کیږي، په کم باندې شته دا د مرای د اول نه ادا کیږي. لکه د انسان چې کله مرای تخنیږي بیا مثال مرای کې مثلا شي دسی کوي، نو دغه ځای چې کم حرف باندې د پاسه ټکی وي په غین او په خا باندې، نو هغه موږ د دغه ځای نه ادا کوو. لکه غین خ غین خ غین خ ادا کیږي د مرای د اول نه. صحیح شو. وس دا د مرای نه ادا شو غین خ عین ح او همزه ها. صحیح شو. نو پدې کې محادا، پدې کې محادا او پدې کې مخادا. دا درې ونه خاګانې به موږ پیژنو چې دا یو خا د کم دی نه ادا کیږي، دا یو ح د کم دی نه ادا کیږي او دا یو ها د کم دی نه ادا کیږي. صحیح ده. نو دته څوک چشمو والا ها وای، څوک د چرګۍ ها وای، څوک د سوي، څوک د سوي. او دا ها چې دا د مرای د اخر نه ادا کیږي. دا دوانه هاګانې چې دی یو باندې ټکی دی بل باندې ټکی نشته. چې به کم ټکی نشته د مرای د مین نه، چې به کم باندې ټکی دی هغه د مرای د اول نه. صحیح شو. نو څنګه بوایو؟ مخرج نمبر 2 همزه ها ادا کیږي د مرای د اخر نه. مخرج نمبر 3 عین ح ادا کیږي د مرای د مینز نه. مخرج نمبر 4 غین خ ادا کیږي د مرای د اول نه. دیش پگو حرفونو ته حروف حلقی وای. دیش پگو حرفونو ته سوی حروف حلقی وای. حروف سوای حروف حلقی. کم شپږ حرفونه دي؟ غین خ عین ح او همزه ها. شپږ حرفونه دي دي تسوي حروف حلقي وتوي. ولې وته حروف حلقي وي؟ حلق ویل شي مرای ته، او دا شپږ ونه حرفونه د مرای نه ادا کیږي. صحیح شو. شپږ ونه حرفونه د کم دی نه ادا کیږي؟ د مرای نه ادا کیږي. همزه ها د مرای د اخر نه، او عین ح د مرای د منځ نه، او غین خ د مرای د اول نه. نو دې شپږ حرفونه ته څه ویلی شي؟ حروف حلقي ورته ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ حروف حلقي. صحیح ده. اوس مخرج نمبر 5. مخرج نمبر 5 دی هغه 5 او چې موږ پرونی ویلو، پرون چې کوم موږ سبق ویلو په هغه کې موږ ویلو مخرج نمبر 5 او مخرج نمبر 6. نو مخرج نمبر 5 کې تاسو ته وی قاف. صحیح ده. نو قاف او کاف چې دی دواړه مخرجونه نږدې دي. څه دي؟ نږدې دي. د قاف او د کاف مخرج چې دی دواړه نږدې دي. لکه دې نقشه کې موږ تاسو ته وګورو کنه، لومبه ته مخرجونه ویم بیا بچ دې نقشه وګورو. صحیح ده. مخرج نمبر 5 قاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د بره تالونه. د جبې چې کم ویخ ته تالو تر ته چې کم ویخ ته د اغه ځنه ادا کیږي قاف ادا کیږي. صحیح شو. او مخرج نمبر 6 چې دی کاف. کاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د بره تالونه. نو تاسو دوانه وایي چې دا خو دوانه یو مخرج شو، نو څنګه دا یو ځای نه ادا کیږي؟ نه، د قاری صاحب لیکلی د قاف ته مخرج نه لږ خولې طرف ته مطلب دا دی. اوس دې نقشې ته وګورئ. دا
مثال دا سره چې تاسو ته ښکاري دا جبه ده، صحیح ده، دا څه شی دی؟ دا جبه ده. نو په دې جبه کې د جبې اخر چې کم دی دا د تالو سره دا لګېدلی، صحیح ده. او که د تالو نه مرۍ طرف ته چې دی دا دغه دی خوله ده، صحیح ده. دا څه ورته وایي جبې ویښ او بره تالو دی، صحیح ده، مرۍ طرف ته دا دی. نو د قاف چې دی قاف ته دې ځای نه ادا کېږي، او کاف چې دی کاف خولې طرف ته چې کم تالو دی د هغه ځای نه ادا کېږي. نو قاف دوو ټکو والا چې کم قاف دی دا د مرۍ د اخر نه ادا کېږي او غټ په وایو. څنګه به وایو؟ قاف. د مرۍ دا کم اخر چې دا ځایږي دا چې موږ دواړه داسې ولګو نو دې نه به ادا کېږي. ګورئ ورته قاف قاف قاف، دا د دې ځای نه ادا کېږي، صحیح شوه. بیا د قاف ته مخرج نه له خولې طرف ته چې کم کاف دی نو کاف ادا کېږي د جبې د ویښ او د بره تالو نه. نو د قاف ته مخرج له خولې طرف ته، قاف مخرج چې دی هغه کته مرۍ طرف ته دی، کته سینې طرف ته، او د کاف مخرج چې دی هغه خولې طرف ته چې کومه لکه مثال دا کته مرۍ طرف ته دی او دا چې دی دا خولې طرف ته دی. نو کاف به د دې ځای نه ادا کېږي. کم کاف چې دا یو داسې کاف لیکلی شي او یو کاف چې دی هغه داسې لیکلی شي، یو کاف داسې لیکلی شي، صحیح شوه. دا کاف چې دی دا موږ دې د زده کړې دپاره دا لیکلی. نو دا یو کاف او دا یو کاف دا به د مرۍ د ویښ او د بره تالو نه ادا کېږي خولې طرف ته، او دا یو قاف چې دی دا به د مرۍ د جبې د ویښ او د بره تالو نه ادا کېږي کومه سینې طرف ته چې کومه قاف مخرج دی هغه ځای نه ادا کېږي، صحیح شوه. لکه ګورئ قاف د دې ځای نه ادا کېږي، کاف پر دې ځای نه ادا کېږي. څنګه به وایو؟ قاف کاف. قاف د اواز به داسې کته وړو او بره قاف کاف قاف کاف، صحیح ده. چې دواړه داسې وایو نو موږ ته به اندازې لګي چې قاف او کاف د کم ځای نه ادا کېږي. کوشش به دا کوو چې قاف او کاف چې دی دا موږ ادا کوو چې موږ پکې فرق معلوم شي یاره او چې په دې کې قاف کې او کاف کې فرق دی. نو ډایرکټ چې ته ووایې د هغې نه به تا ته معلومه شي چې قاف او کاف، قاف ته کدې نه ادا کېږي، کاف ته برې نه ادا کېږي، صحیح ده. نو اوس چې دی اوس به موږ نوی سبق وایو. نوی سبق به وایو یو مخرج یا دو مخرجونه انشاءالله، کېدای شي یو مخرج ووایو. صحیح ده، ځکه چې پروني مخرجونه هم چې دی دا لکوټې مشکل دی. نو اوس به وایو مخرج. بسم الله الرحمن الرحیم. نوی سبق مخرج نمبر 7، صحیح ده. مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر مده یا غیر مده، صحیح شوه. جیم شین یا غیر مده، جیم شین یا غیر مده. څنګه چې الته مده و که نه مده و، نو الته که موږ مده زده کړی و یای مده چې یا ساکنه وي مخکې د حرف د لاندې زیر وي نو دا به یای مده وي. نو اوس دلته وایي غیر مده، صحیح شوه. نو غیر مده څه ته وایي؟ نو غیر مده به اوس موږ دلته پیژنو چې غیر مده څه ته وایي، هغه د زه وایم انشاءالله، صحیح ده. نو مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر مده ادا کېږي د ژبې د مینځ او د بره تالونه. د ژبې چې کم منځ دی دا به د بره تالو سره لګو. د کم دی سره؟ د بره تالو سره، دا یې وسط. دا وسط به چې دی دا موږ لګو د بره تالو سره. د څه سره؟ د بره تالو سره. دا ځایګې به موږ د بره تالو سره لګو. لکه مثال په طور دا دواړه لاسونه چې دي دا زما څه دی؟ دا یو ژبه ده یو تالو دی. نو دا یو چې دی دا به موږ دلته بره لګو، داسې به یې لګو، صحیح ده. نو دې نه به موږ ادا کوو جیم شین یا، جیم شین یا، جیم شین یا. په دې کې به موږ ژبه یو ځای ته بل ځای ته لکه مثال له غاښونو د څېړونو سره لکه دا ژبه چې ده دا موږ د دې طرف سره نه لګو یا به د دې طرف سره نه لګو یا به مخامخ نه لګو، صرف دا ژبې دا منځ او بره تالو سره به موږ لګو. څنګه به وایو؟ مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر مده ادا کېږي د ژبې د منځ او د بره تالونه. جیم شین یا غیر مده ادا کېږي د ژبې د منځ او د بره تالونه. نو ژبې منځ او بره تالو ما تاسو ته وښودو چې ژبې منځ او بره تالو څه ته ویلی شي. اوس به موږ راشو مخرج نمبر 7 جیم شین یا
غیر ماده. الته موږ ته ویلو چې الف ماده واو ماده یا ماده سره به دا درې وړه چې دی ماده لګوي. دلته به موږ د جیم او د شین سره د دې سره غیر ماده نشته دی. صحیح ده؟ دا صرف او صرف غیر ماده چې دی دا د یا سره دی. دلته موږ پیژنو چې یا غیر ماده څه ته ویلی شي. که ستانه بیا پوسته په سبق کې تپوس وشي چې یا غیر ماده څه ته ویلی شي، نو چې بیا تا ته معلوم وي چې یا غیر ماده هغه دا ده، او ماده چې ده یا ماده دا شی دی، یا ماده د خولې د خالي ځای نه ادا کېږي، او یا غیر ماده چې دی هغه د ژبې د منځ او د بره تالونه ادا کېږي. صحیح ده؟ نو اوس په موږ اقا شان تعریف دی، خو صرف پکې یو حرف چې دی هغه بدل دی. لکه الته به موږ سوي یا خدای الته به موږ وي چې یا ساکنه وي مه د حرف د لاندې زیر وي، نو دا به یای مده. صحیح شوه؟ یای مده. صحیح ده؟ اوس چې یا ساکنه وي مه د حرف باندې زبر وي، نو دا به صحیح، دا به یا غیر مده. څه به یا غیر مده. صحیح ده؟ چې یا ساکنه وي مه د حرف د لاندې زیر وي، نو دا به یای مده. او چې یا ساکنه وي مه د حرف باندې زبر وي، نو دا به صحیح غیر مده. پوه شو اسماعیله؟ ها نو آسان تعریف ته چې هغه یا ماده تعریف تا ته یادو، نو ان شاء الله دغه د یا غیر ماده به تا ته هم یادي. صحیح ده؟ یا غیر ماده. صحیح ده؟ مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر ماده ادا کېږي د ژبې د منځ او د بره تالونه. ژبې د منځ او د بره سنه تالونه. نو اوس یا غیر ماده څه ته ویلی شي؟ یا غیر ماده چې یا په خپله ساکنه وي او مخ د حرف باندې د پاسه زبر وي، هغې ته یا غیر ماده ویلی شي. چې یا سوي یا ساکنه وي مخ د حرف د لاندې زیر وي، نو هغې ته به څه وایو؟ یای ماده. څه به ورته وایو؟ یای ماده. چې یا ساکنه وي او مخ د حرف د لاندې زیر وي، نو دې ته به یای ماده وایو. او چې یا ساکنه وي مخ ته چې دا کوم حرف راغلی په دې په ځای باندې به موږ نه ګورو چې یا آیا د الف دی یا با ده یا تا ده یا ثا ده، په دې به صرف ګورو چې په دې 29 حرفونو کې یو حرف کم یو حرف دی. صحیح ده؟ نو هغه حرف باندې به د پاسه یا زبر ګورو یا به د لاندې زیر ګورو. که د لاندې د زیر راغلی نو دا به یای مده، او که د پاسه به زبر راغلی نو دا به یا صحیح یا غیر مده وي. که زیر وپی نو دا به د ژبې د خولې د خالي ځای نه ادا کېږي، او که د پاسه به زبر نو دا به د ژبې د منځ او د بره تالونه به ادا کېږي. صحیح ده؟ ها اوس په موږ راشو مخرج نمبر 8. مخرج نمبر 8 ضاد 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 ضاد. صحیح ده؟ ادا کېږي د ژبې د ګسې ډډې، د ژبې د ګسې ډډې، د ژبې چې کوم چف طرف دی، څوک ورته چف طرف وي، څوک ورته ګس طرف وي، او په اردو کې ورته په اردو کې ووایم ټول به پوه شئ چې کم طرف یادی. بای طرف په اردو کې ورته وایي بای طرف. صحیح ده؟ کم لاس باندې چې انسان مثال په طور سکار مار نه کوي، چف طرف چې کم دی یو ښی لاس دی، په کم لاس چې روټۍ خوري دغه لاس نه دا بل لاس. صحیح ده؟ نو دغې ته ګس طرف وایي. نو دغه چې کوم بره جامه ده، جامه